بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين او چې کله زه بیماره کېږم نو الله ماله شفا راکوي. سورۃ الشعراء دی آیت کې حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعا ده. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي چې کله زه بیمار شم نو شفا ماله زما رب راکوي. دی آیت کې یو اهمه نقطه ده او نقطه دا ده چې د مرض نسبت حضرت ابراهیم علیه السلام ځان طرف ته کړی دی او د شفا نسبت الله طرف ته کړی دی. دا د آداب پیغمبري لحاظ ساتلی چې د یو پیغمبر د الله سره د مینې او محبت د آداب دومره غټه تقاضا ده چې هغه د مرض نسبت ځان طرف ته کوي او د شفا نسبت الله طرف ته کوي. الله تبارک وتعالى ذات چې کوم دی هغه بیماری مور کوي، شفا مور کوي. نو دی باندې زموږ عقیده پکار ده چې بیماری هم د الله د طرف نه او شفا هم د الله په دست قدرت کې ده. دنیاوی اسباب چې کوم دي دا هغه اختیارول هم سنت عمل له او د الله نه غوښتل دام یو سنت عمل دی. نو دې سلسله کې مونږ یو پروګرام یې خېده د شوګر متعلق، د شوګر د دم او د غي د علاج متعلق. ډېرونه داسې دي زمونږ خويندې مېندې داسې دي چې هغه د شوګر په بیماری کې مبتلا دي او دا یو مهلک او سم قاتل مرض دی. نو دینه د څومره علاج شي د شریعت په آینه کې د قران د آیاتونو په ضمن کې او دا شان د سبب په نتیجه کې د سبب په ضمن کې د یو دوا او د یو ګولو یا دا شان چې کوم د یو علاج په ضمن کې دا غي علاج شي نو دی باندې ان شاء الله شفا به الله ضرور ورکړي. نو دا دم متعلق چې کوم د ممتاز ته پیغام درکو د چمپنی ټي وي د محاذ په ذریعہ باندې چې دی باندې چې کوم دی زموږ ټول رونه خويندې رونه هغه مسلمانان ټول خبر شي چې زموږ مسکین آباد سوکانو کې چمپنی مسکین آباد کې شهاب خان اجري سره برابر خوا کې زموږ جماعت ته مسکین مسجد عمر فاروق چې څوک داسې بیمار دی د شوګر په مرض کې مبتلا وي دا ول درخواست ده چې اورات شي او د قران په آینه کې او د قران د شفا په ذریعہ کې چې کوم د خپل شفا او کې خپل علاج او کې ان شاء الله امید ده چې ملګری ټول به رجوع کوي. ټایمینګ چې کوم دی تاسو محفوظ کړئ د نارینو د زنانو د لپاره ماسپهین د 12 بجو نه واهله تر 3 بجو پورې او نارینه د 15 بجو نه واهله تر ماخامه پورې. الله تبارک وتعالى متاسو ټول شفا عاجله مستمره دائمه راکړي او څومره بیماران چې کوم دی الله ټول صحت او شفا ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.